الرحمن الرحیم مختصر القدور ولا سبق نمبر 26 کې دا مدا خبره کړی چې ويفعل في الركعه الثانيه مثل ما فعل في الاولى دویم رکعت کې ما شان تفعلون ورکی دي لکه څنګه په اول رکعت کې ورکی ځکه تکرار دی ارکانو د اول کې شو رکوع ده د کې بارو کې اول کې د سجدي دي کې با کې اول کې قیام ودي کې با کې اول کې قرات دویم کې به قرات کې خوا خبره کوي الا انه لا يستفتح خو دویم رکعت ته پوڅي سبحانك اللهم نبمنز نشور کوي بلکې الحمد شریف نه بشروع کې نمبر 2 اول رکعت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یلو دلته کې ولا يتعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بنې دی پسې اول رکعت کې موږ چې کول شکل نیت می تړل سونه مو چتولو کنه ولا يرفع يديه الا في التكبيره الاولى دویم رکعت کې لسونه بنو چته شي تکبیر د پاره صرف اول تکبیر کې اوچته دو لاس بس خمخته پیدا رفع راس من السجده الثانيه کله چې دویم سجدې نه سر اوچت کی پر رکعت الثانیه په دویم رکعت کې نه سړی به تحیات ته کینی تحیات ته چې کینی دی طریقه دا چې ابترش رجله اليسرى نر سړی چې غس خپاب او غړی په جلس علیها غبن بکینی ونسب اليمنى نصبا خیخ باب ودری ووجه اصابعه دی ولا غوتی به مخمخ کی نحو القبلة قبله طرف ته او خزی د پاره تورک ته خي طرف ته بخپیو بسی او بل شبوه کې چې کله د شتکین تحیات ته نو وضع يديه على فخذيه لسونه بکی د زنګانو ته پتانو بندې ويبسط اصابعه غته په خپل لاد باندې پری د سپرشونی خيشي ويبسط پرشونی به کې د اصابع غته ثم يتشهد به تحیات او یو تحیات د شیتل شی والتشهد تشهد د یقول چوي التحیات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دشتوي ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى اوالی نوستی کی اوالی قیدی کی دینه زیات به نور چشنی ډایرک به پڅیږي مختی کنا چې د کوم اخیری دواره کوته پت شی اول دواره کوته خو کو ويقرأ في الركعتين الاخرين اخیری دواره کوته کې بدا بیا قرات وکي بفاتحه الكتاب خاصه صرف الحمد شریف په سورتونو سره نشیلې فاذا جلس في اخر الصلاه شکل المنځ کې اخر تکینی اخره قاعده شروع شي جلس كما جلس في الاولى ماغه شان دی بکینه لکه څنګه په اواله قیدی کې نو سو ماغه طریقه دا وتشهد تحیات بم وی خو تحیات سرا وصلی علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علی السلام نبی درود شریف وی اللهم صلی بیا اللهم صلی کله ختم کې بیا اللهم ربنا اتنا فی الدنيا بلد ادي وغوړي ودعا بما شاء بیا دواګانی غختل شي چې کومې دی خوخي شي وغوړي مما يشبه الفاظ القرآنی قرآن الفاظ سره مشابه وي والادعيه المسوره اغه دواګون سره مشابه چې په حدیث کې راغلي دي ولا يدعو بما يشبه كلام الناس اغه کسون دي دواګون بنغړي کوم خالق غوړي ولا يدعو اغه دوا بنغړي بما يشبه كلام الناس سدي خالق خبر په شون دي روغه د شته بنه کوي دو طریقه به سینه د دې سره منځ خرابيږي چې کله دوا پر کې ثم يسلم عن يمينه خي طرف ته سلام تو کی ويقول د شته وي السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عن يساره مثل ذلك قصترت وبم دش سلام توكي ودش ترتكي ببكي